شیخ عبدالغنی نابلسی رحمت اللہ علیہ په حقیقت الندیہ جلد نمبر 5 صفحه 323 کې لیکي چې د اولیاء د قبرونو خواته دعاګانې قبليږي. خبره باندې وشو. دا مختصر یو څو حواله شو په دې خبره چې تبرک بیا آثار صالحین د قران نه هم ثابت دي، د حدیثو نه هم ثابت دي، د قول د علماو نه هم ثابت دي. جایز عمل دی، مستحب عمل دی چې څوک ته شرک وي ځان په یو لوی کندره تاوان کې چي او بل هم د ځان سره غر کوي. د قران دغه ایتونو انکار دی، دغه حدیثونو انکار دی. د دومره لوی اولیاء د امت نه به څه لازميږي؟ انکار لازميږي. تغرنګي د نیکانو په حضور کې او د نیکانو په خوا کې دعاګانې قبليږي. حدیث پاک کې راځي، بخاری شریف روایت ده، بخاری جلد 1 صفحه 466 او مسلم شریف هم راغسته ده جلد نمبر 2 صفحه 351 باندې نبی اسلام فرمایي اذا سمعتم صياح الديكه فاسالوا الله من فضله فانها رات ملكا. کله چې د بانګي د आवाज اوري سحر کې سحر وختي په دې ټیم باندې دعاګانې غواړي د الله نه. د بانګي د بانګ په دی خوا کې وای د فرشتي لیدل دا هغه فرشتي د لیدلو سره د بانګ شروع کړي دي او را پوه نه شوي. او اذا سمعتم نهيق الحمار او چې کله د خر आवाज اوري نو اعوذ بالله وای ځکه دا خر شیطان اینی د شیطان په لیدو باندې کوم دی به دا आवाज نه کوي. نو ګوره فرشتہ نیک ده که بد ده؟ نیک ده کنه. نبی علیہ السلام ته نو فرمایل چې کله دا نیک سو وګوري نو د نیک سړي د لیدو په خوا کې دعا غواړه. و به نشوي یو سړی به بیا اعتراض وکړي چې دا خو ته حدیث پاک ولستو خدا حدیث ته ځان ترجمه وکړه کنه چانه د کړي تا د ځان استدلال کړي. د دې لپاره په امام نووي په دغه حدیث پاک ته مسلم کې لیکي چې نبی علیہ السلام فرمایي چې کله فرشتہ بانګي بانګ وي نو په دې ځکه دعاګانې غواړي. ځکه دعا غواړي چې فرشتہ وي، فرشتہ را نازل شوی دا نو فرشتہ نه کده کنه نیک انسان په خوا کې دعاګانې قبليږي. نو کاغه به دا انسان په خوا کې ژوندې او دعا ته غواړي یا قبر ته ورځي دا دعا نه چې کوم دې صحیح خبره. بیا فرمایي وفيه استحباب الدعاء عند حضور الصالحين. د صالحانو په خوا کې چې هو ته نږدې دعاګانې دغه چې کوم دې قبل دل وای دا مستحب د دعاګانې غواړي دل دا یو عالم ویل ښه. او بیا مخکې وای والتبرك بهم او د اولیاء او نیکانو پاکانو خواته ونږدې کېږي تبرک هم حاصل وي. دعاګانې نه دی په خوا کې غواړي الله دعاګانې قبل ځکه په دې نیکانو باندې رحمت د الله تعالی چې کوم نه نږدې ده. ان رحمت الله قریب من المحسنين. خو نه شوي نزان مستدل ونه کوي. واه حواله شو د حدیث دیمه حواله فتح الباری جلد نمبر 4 صفحه 560 کې متقل کلی دي چې دې حدیث پاک کې چرالل چې دا بانګي بانګ وي نو دعا وغواړي ځکه فرشتي لیدلې ده، فرشتي لیدلې ده دعا وغواړي ځکه چې برکت په حاصل کوي. عینیم لیکلي دي، عینی لیکلي په جلد نمبر 15 او صفحه 265 کې چې نبی رسول الله فرمایي چې کله بانګي بانګ وي نو تاسو دغه څه شی وته دا فرشتي لیدلې ده دعاګانې غواړي. نو دعاګانې ځکه غواړي چې برکت حاصل وي. دا فرشتہ نیک ده د نیکانو په حضور کې دعا قبليږي. سو حواله شو دي ترې حواله شو بلې خبره چې دې حدیث پاک نه مونږ یوازې استدلال نه لري کړي بلکې استدلال په دې باندې ډېر خلکو کړي دي. خو په شوي اوس په مونږ یو اعتراض کوي یاره وای دا تبرک کو چې کوم دي د انبیاو په ذات باندې نیول پکار دي ځکه چې حدیث کې انبیا ذکر شول خو غیر نبی باندې تبرک حاصلول جایز نه دی. په ما خبره کوي کنه کوي ګوري دا مخ کې چې موږ روایت ویل کړي حدیثو کې خوراله د انبیاء په ذات په تبرک حاصل شوی دی. د غیر نبی خو نه دی کنه. غیر نبی پیژنې چې نبی نه وي، نبی نه دا اعتراض په باندې کوي په پاوی کې برکت نشته رې. نو دا خبره جواب بداو کوي چې دا خبره څه شي ده خطرناک وکړه. ځکه امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح بخاری کې باب لګی په جلد نمبر 1 او صفحه 445 باندې باب لګی باب برکت الغازی فی ماله حیا ومیتا. باب په بیان د دې خبره کې چې غازی کله jihad ته لاړ شي نو کده ژوندې دغه په عمل کې الله برکت اچي، په کور کې او الله برکت اچي. کده مړ شي بیا تم په عمل کې الله تعالی برکت اچي. نو چې برکت پکې راغی اوس په به تبرک حاصله کنه حاصله دوه حواله ماونه چې تبرک حاصلول به جایز دي. نو دا غازی دا یوازې نبی کې صحابین کې راشي ولیم کې راشي وای نبی هم غازی شي کنه jihad ته لاړ شي، صحابیم jihad ته تلای کنه، ولیم jihad ته تلای شي کنه، تلای کنه نو چې دې کې برکت راغی په دې کې سره نه برکت راغی
نو خدای دومره حوالی ویل شي بیا برکت حاصله ولا شي کنه برکت حاصله ولا شي بیا بلا حواله د دې اعتراض په جواب کې چې کله یو غزا ته نبی له سلام لاړو او بیبي عائشه رضی الله عنها سره و داغه نه هار ورک شو ستې نه ورک شو هات نه ورک شو دی هار لټاو چې هار مونږ کېده دیو باندې کم دیغه ټیم د مانزه تیر وته کنه نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه راغی او د خپل لور تقاری چې ستاره وجه نه مونږ ایثار شو کله هار د نه ورک شوی نو څه چل وشوي مونږ به اوس په ټیم باندې وب طلب کړي او بس مونږ به زمونږ نه خرابېدل کنه خبره پوه شئ متصل الله تبارک وتعالى د تیمم آیت نازل کړو چې وب دې بیا نه مونږ نو څه شی وکا تیمم وها نو صحابي راغی اسید بن حسیر نامه د حسیر او بیبي عائشه رضی الله عنها فرمایي اے بیبي عائشه رضی الله عنها ما هي باول برکتکم یا آل ابي بکر اے د ابوبکر صاحب خاندان او د تاسو اول برکت نه ډیر برکات تاسو خو الله تعالی مونږ کرا کړی نبی عائشہ نام نبی و غیر نبی وکړ چې برکت پکې شته نو برکت حاصل اول خو شرک نه مخکې ملتهونه نو په نبی کې هم برکت ده غیر نبی کې هم کچھ صالحي غیر صالح نه دا خیر قید بوسری دا دومره حواله چې امام نووي دغه ما پیش کړی هم دا ویلي دي کنه چې وفيه تبرک باثار صالحین وې بدی کې تبرک ته په دې حدیثو کې جواز ثابتې خو په آثار د نیکانو باندې نبی نه ویل چې په تبرک نبی باندې او د غیر نبی ناجایز دي نه دی ویلي بلکې په تبرک کې آثار او خوش دا بل حواله شو په دې خبره باندې چې په غیر نبی او دغه رنګ فولی باندې هم برکت حاصله ولې شي ښا اوس دین راځو چې په غیر نبی باندې برکت چا حاصل کړي کنه په صحابي باندې حاصل شوه دی کنه دا مختصر ترم د بخاری شریف روایت ته جلد نمبر 1 ته او صفحه چې کم ده د 515 ده په دې کې حدیث راوړل یاتي علی الناس زمان نبی رسول فرمایي په خلکو به زمانہ راشي فیغزو فی عام یو ډله به jihad وکي د خلکو نه په jihad کې به خلک فرمایي چې هل فیکم من صاحب رسول الله سلام تاسو کې څوک شته د څوک چې نبی له صلوات و سلام صحابي او نبی له سم صحبت کړي دغه کې څوک شته جواب وته ملاو شي چې او نعم شته رسا نو بیا په یفتح لهم نو د دقه صحابي په برکت باندې الله تعالی ته فتح ورکړي په بل شي بیا فرمایي سو ما یات علی الناس زمان فیغزو فی عام من الناس ويقال زمانه په خلق راشي jihad ته ولر ته پوس پوښي چې تاسو کې هغه څوک شته چې د نبی له سلام د صحابي سره ملاقات کړي لري مخکې صحابي شو ګڼي و څوک شو تابعی شو تاسو کې څوک تابعی شته جواب ته ملو شي او چې شته ربکی فیفتح لهم الله ولې دغه تابعی په برکت دوی ته فتح ورکړي دا نبی دی غیر نبی دی غیر نبی دی بیا په خلکو باندې وړل زمانہ راشي دی او جهادو کې تپوس پتی کېږي چې تاسو کې څوک د څوک شته چې دا تابعین دي دلې څوک شته چې دا تابعین دي دلې د سره ملاقات کړي جواب ته ملو شي چې آو نو فیفتح لهم د تابعی په برکت په الله تعالی سره ورکی فتح ورکی ور په صحابي باندې برکت حاصل شو په تابعین برکت حاصل شو په تابعین برکت حاصل شو دا درې وانه انبیا نه دي غیر انبیا دي په غیر نبی باندې تبرک حاصل شوی دی کنه اوس ته ولیدل دا د بخاری شریف روایت او په دې کې مرقات جلد نمبر 11 صفحه 156 باندې هم چې کوم دی دا حدیث پاک نقل کړی دی دا رنګي مرقات یو بل حواله نقل کړی دا چې حضرت علی رضی الله عنه ته چاویل مرقات جلد نمبر 9 او صفحه چې کوم دی نه مرقات جلد نمبر 11 صفحه 156 حضرت علی رضی الله عنه ته چاویل چې اهل شام ولو ته کوم دی کال شاو باران کې تسوي حضرت علی ته چاویل او بیا ته چاویل چې په اهل شام باندې خیره ہوتا وکړي شام ولا ہوتا نو علي زانو ته فرمای نه اهل شام ولا ته خیره نه کومه ځکه ما د نبی له سلام نو لیدلی دي چې الابدال يكونون بالشام اولیاء یو غټه ډله چې ابدال وته دا په شام کې وهم 40 رجلا ذات سلويخ کسان دي کله چې دونه یو وفات شي الله تعالی په ځای بل ودرې ذات سلويخ کسان دي نو دا څنګه کسان دي یسقى بهم الغيث الله د دې په برکت باندې خلکو باران وري وينتصروا بهم او الله تعالی د دې په برکت خلکو با مدد کوي علی الاعداء د دې په دشمنان باندې ويصرف عن اهل الشام بهم العذاب او د شام الله تعالی د دقیق خلکو په برکت عذاب اړي زه د څنګه خیر یو کوم نبی له سلام ویل و بینه شو او تفسیری مظهری کی سوره بقره د غایت دلاندې چې لا تقول لم يقل في ذلك اموات د دې آیت دلاندې لیکلي دي
ولا تحسبن يدخلون في سبيل الله آل عمران کې چې د الله تبارک تعالی د پاره اولیاء دي چې دغه اولیاء په برکت باندې الله تعالی په خلکو بارانونه ورای دغه اولیاء په برکت الله تعالی د رزق کې عذابونه پورته کوي دغه اولیاء په برکت باندې الله تبارک تعالی د خلکو مددونه کوي په دشمنانو باندې کامیاب راځي نو اوس انبیاء دي غیر انبیاء دي غیر انبیاء دي په بل شوي مولا علی قاری لیکلي دي چې الله په د باران ورای نو څنګه اے به برکتهم دلیو په برکت الله تعالی د باران ورای او به سبب وجودهم یا دیو په کې موجود دی الله تعالی په دیو باندې باران ورای او يدفع البلاء عن هذه الامه الله تعالی د دیو د بلا پورته کوي مولا علی قاری مرقات کې لیکي جلد 11 صفحه 409 دغه رنګي نور په کې هم ډیر زیات روایت دي په باب باندې نقل کړي دي چې غیر انبیاء باندې تبرک نیولې شوی دی لکه اوس یو بل روایت الادب المفرد کې امام بخاری نقل کوي په صفحه 264 باندې موږ به وو ان شاء الله ها دا موقع کله کله لږ ځای پاتې د اوس پنی مګه خبر ولې پاتې کوم چې دا اعتراض کو ته پشي کنه سر ته ورس ولا لقاری امام بخاری نقل کړي الادب المفرد صفحه 264 کې چې یو صحابي مبارک ته بل صحابي فرمای چې تا په دې لاس ته نبی له صلوات و سلام سره دا کړه بیعت کړي لري هغه ته ویل چې ما په دې لاس ته نبی له صلوات و سلام سره څه کړي لري بیعت کړي لري نو دوی ته ویل چې دا لاس تر حدیث وکا فقمنا الیها و دې لاس ته موږ ودرو فقبلناها موږ هغه لاس چې کوم د خپل کو لکه چې په دې لاس باندې د نبی له صلوات و سلام سره تاسو کړي لري بیعت کړي لري اور باندې پوه شئ ثابت شونه دي روایتو مختصرونه چې تبرک بیا ساره صالحین دا یو جایز عمل دی شرک کفر او تویل دا ناروا خبره ده او باقی چې کم اولجات پاتې شو هغه تفصیل سره ان شاء الله الرحمن بیا ذکر کولش او ما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله